شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به، أو الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، نن جمعه مبارک ورځ ده او د اسلامی کال د اتمې میاشتې د شعبان المعظم موږ ورته د شوقدر میاشت وایو. د شوقدر د میاشتې 20 تاریخ ته 27 یقینا شعبان المعظم متعلق حضور علیہ السلام فرمایلی چې شعبان شهری، شعبان زما میاشت ده. خو د رمضان المبارک سره د گاونډو په حق الله جل وعلا شانه د میاشتې دا فضیلت ورکړی دی. او حضور علیہ السلام شعبان المعظم کې به هم ډېرې روژې نیولې. د هغې وجه دا وه، یو وجه پکې دا وه چې عادت هم جوړ شي، او بل د میاشتې خپل فضیلت هم دی. بیا حدیث مبارک کې راځي، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ د حدیث روایت کوي، فرمایي چې حضور علیہ السلام دا شعبان المعظم په آخري ورځ باندې صحابه کرام راجمع کې او خطاب ورته فرمایي. خطاب داسې یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم شهر مبارک فيه ليلة خير من 1000 شهر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایي چې خبردار قد اذلکم شهر عظیم، یو لویه میاشت چې دا هغه په تاسو باندې راتلونکې دا راله، عظمت والا میاشت ده، برکت والا میاشت ده. نو یو وګوره حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته خبرداري ورکړي چې ګورې میاشت راله، نن د شعبان آخري ورځ ده، خو خبردار ګورې دا د نه داسې په لهو لعب کې هسې د نه تېره نه شي. بیا نبی علیہ السلام فرمایي شهر مبارک، دا ډېر زیاته د برکت میاشت ده، عبادت پکې ډېر زیات برکتي. عبادت پکې برکتي، د انسان کم معاشي حالات آئی کې ما الله تعالی برکت واچي. او بل نبی علیہ السلام خبرداري ورکړي چې دا داسې میاشت ده فيه لیلة خیر من الف شهر، په دې میاشت کې یو شپه ده او د هغه یوې شپې عبادت چې دی هغه د الله جل جلاله په نسبت باندې د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب دی. یو شپه به چې عبادت وکړو هغه شپه کې نو الله جل جلاله ته د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب دی. خیر من الف شهر، د دې نه بهتر دی. وز د بهتر علم د الله جل جلاله سره دی، څومره بهتر دی؟ کال بهتر دی، 2 کال بهتر دی، ډبل بهتر دی، ترپل څومره په دې کې اجر او ثواب زیات دی د 1000 مهینو د عبادت نه چې تقریبا 83-84 سال د دین سیوا خدای پاک یې ماته غوړه دی. وز دغه سیواوالي علم چې دی هغه د الله سره دی، هغه الله نه دی بیان کړی. نو یو شپه عبادت پکې، هغه شپه عبادت پکې د الله جل جلاله په نسبت باندې دومره د خیر او د برکت ته پکې. بیا حضور علیہ السلام فرمایي په دې خپل تقریر کې چا چې په دې میاشت کې نفلی عبادت کو نفلی، نو الله جل جلاله په ول هغه نفلی عبادت کو عام دی. کاغه دې نفلی صدقه ورکړي، کاغه دې په دې میاشت کې نفلی مونږ کوي، نور نفلی عبادت کوي. خو نفلی عبادت چې دی حضور علیہ السلام فرمایي د رمضان شریف په میاشت کې نفلی عبادت چې دی هغه الله جل جلاله په فرض باندې ثواب ورکوي. مخکې راغلی چې نفلی عبادت وکړي نو په غیر د رمضان نه چې لکه ته فرض ادا کړي. او حضور علیہ السلام فرمایي چا چې پکې تقرب حاصل کو په فرض عبادت باندې په دې میاشت کې، نو دته به الله جل جلاله د یو فرض په بدله کې بوله خدای پاک د او یو فرض ثواب ورکړي، لکه په غیر د رمضان شریف نه چې دی او یا فرض ادا کړي، دومره اجر او ثواب په الله تعالی ورکړي. بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید ترغیب ورکړي، فرمایي چې د صدقې کولو به کې دومره ثواب دی په دې میاشت کې چا چې یو روزدار لا د روزه ماتي بندوبست وکړو، من فطر فيه صائما، چا چې به کې یو روزدار لا د روزه ماتي بندوبست وکړو، نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي داسې اجر او ثواب دی لکه دې چې د دې روزې ثواب مستقل بدل الله تعالی په دغه وجه دله مستقل ثواب د روزې ورکي. نو چونکې په هغه وخت کې ډېره زیاته غریبي او غربت و، صحابه کرام عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مونږ خو دومره طاقت نشته چې یو کس له د روزه ماتي پروګرام وکړو، ګداره چا طاقت نه کېږي. نو بیا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ای زما صحابه وای دا کم اجر او ثواب چې دی دا په دې باندې الله تعالی یوازې نه ورکوي چې تا هغه باندې
موړې کا خو ته یو ګوټ اوبه ورکا شربتا مما د اوبو یو ګوټ دی ولا ورکو د لسی یو ګوټ دی ولا ورکو د کجوري یو دانه دی ولا ورکړه خوراکو چې پیو خوري هغه ځان خبره ده خو په دې باندې هم تا ته الله تعالی اجر او ثواب بدر کوي لکه ته چې مکمل مطلب دا دی چې دغه د روجې مغدا الله اجر او ثواب خداغه په روجې کې بس کمې نه راځي بدې په وجه باندې د هغه په روجې کې با الله تعالی کمې نه راولي خو مطلب دا دی طالب دا زیات اجر او ثواب چې هغه به الله تعالی درکړي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا د میاشتا دا دومره تقریر چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوي د هغه وجه داله چیرې او د روزې نه یو ورځ مخکې دا تقریر کوي صحابه وتا د هغه وجه داله نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قسمه ترغیب ورکوي چیرې انسان کې هغه د دې میاشتې هغه شوق محبت پیدا شي عدم کی بیا نبی علیہ السلام فرمایي حدیث مبارک کې چې د دې میاشتې روزې الله فرض ګرځولې او دا تراویح چې دی د الله تعالی ز طرف نه مقرر دي سنت الله تعالی مقرر کړی دي تاسو لپاره روزې فرض دي او تراویح سنت دي خدا د الله جل جلاله د طرف نه دا مقرر کیا شوی دی چیرې دا زما په بندګانو باندې دا عمل فرض دي او دا په دې د لپاره سنت ته نو مقصد می داره دا حدیث مبارک چې نبی رسول الله والسلام دومره په تاکید سره واعظ کوي نو کوشش کول پکاري چې را دا اسیم د انسان د ژوندۍ پته نه لګي چې څومره ژوند دی ډیر کسان د خپل پر علاقه کې موږ په خپل معاشره کې سوچو ډیر خلکو پروس کاله په رمضان کې هغه ژوند دی رمضان کې باغو تراویح به هم کړي روزي به هم نیولي خپل لوس مطابق سکه هغه په رمضان شریف کې نشته نو شاید دام کې ریشي چې راکس موږ پر سکالیو او کې ریشي راتلونکي کال موږ بیا رمضان شریف ته پاتې نشو دا زموږ د ژوندۍ اخیری رمضان شي نو ځکه خپل ژوند یو قسم وي دا داسې ګڼل پکاري لکه دا چې زما اخیری رمضان دی دا زما اخیری رمضان دی او کې ریشي کال زه په دنیا کې نه یم نو عبادت کې دا عهد کول چې عبادت خو اسیم پکار دی خو نبی رسول الله اسلام په رمضان شریف کې یو قسم خپل لنګ به مضبوط کو دا د دین کنایه د دین نه چې عبادت طرف ته نبی رسول الله ډیر زیاته توجه شروع کړه د کور هغه نور اکثر مشاغل چې هغه به حضور علیه الصلاۃ والسلام کم کړو زیات وخت الله په عبادت کې تیرول او غنیمت ګڼل پکار دي شکر ادا کول چې یو الله تعالی انسان ته مقرر ولي دویمه خبره دار چې الله تعالی انسان ته توفیق ورکړي صحت ولا ورکړي نو دا غنیمت ګڼل پکار دي او د دینه پیدا غیستل پکار دي چې دا هر لحظه یو خو د ټولو نه غټه خبردار زمونږ د ټولو نه غټه سستی داره چې موږ د جماعت په مانځ کې د جیب مانځ کې موږ اکثر سست شو لکه اکثر موږ سستیا کا خاص کر سحر مون شو نو چې دا عزم موږ کوغه کو ګوره په روزه کې هغه ترتیب موږ د مقررو چې د سحر مون بیا ډیر وختي کو لگا مثال په تور روزه چې دا پوکم سلور پوشا کې روزه بنديږي په نو هغه موږ په سلور یا لس منټه په سلور باندې په سحر مونږونه کې عام جمعاتونو کې دا غي وجه دی چې د سینې چې څوک د پښمنی نه بعد ود شي او د اوده پاتې شي نو مقصد دا دی چې هغه د سحر مون پتی پاتې شي کله روزه او طرف ته ونی شي غوړي چې سحر مون د نه خراب نشي او د هغه وجه نه اکثر چې دی هغه امامان هغه داسې کوي چې دا د جمعې د اختر پمیا د روزه پمیاش کې د اختر د ورځې پورې د سحر مون چې دی هغه د خپل چې وخت جایز شي اولا اولایت پدې کې چې پرانا کې شي خو په بوزه کې چې ګڼه سی وای په روزه کې خو چې څومره لیټ شي خلکو دکېږي بیا ناغوي چې خلکو ته تکلیف میلاو نشي ځلته ورځي مبدي شپېلن دي خوب چې هغه نه پوره کیږي نو چې څنګه پښمنه کیږي نو خبره دارا چې هغه موږ یو برکاته مونږ کو د الله د رضا لپاره د بانګونو نه مخکې د خپل عادت ځکه دا خبره یې ساتي ليله القدر چې په کم د هزار میاشتو د عبادت نه زیات ثواب دی دا ليله القدر چې دا د روزې په مختلفو شپو کې راځي دا په اولم راتلی شي په زیات امکان په اخیره کې زیات امکان چې دا په اخیری لسو کې راشي ځکه پای کې اعتکاف کیږي خود دې داوم امکان دی چې مطلب دا د رمضان شریف په اول راشي په دویمه راشي په دریمه نو ځکه علما وایي چې د اول شپې نه خپل دا عادت جوړول پکار دي چې کم از کم کډیر نشي کولای لس رکعاته شل رکعاته خو چې د کم از کم دا 2 رکعاته نفل د شپې خامخا کوي پښمنه بعد 2 رکعاته نفل کوي نو کله ليله القدر په هر شپه کې راشي خود ته به اجر او ثواب چې هغه الله تعالی ورکی بل خبره دارا
چې کوشش کول پکاري چې تراویح منګو کو سو ختم کول شي مختلفو ځینو کې ختم کیږي پای کې شرکت وکي که ختم نه چې لنډه تراویح خو منګه کو کنه لنډه تراویح زیات نیمه غنټه ودرېدلې اکثر چې موږ په دې لارو کې ودرېږو نیمه غنټه یا مطلب دا دی چې 40 منټ 45 منټ غنټه موږ خپل په معمولی خبرو باندې تیر کو زاغې لپاره بهتر او ښه خبردار چې موږ د نیمه غنټه د الله تعالی د رضا لپاره موږ ودرېږو یو شپه هم موږ تراویح قضا نکو موږ په پابندۍ سره وکړو با جماعت کوشش وکړو چې په جماعت سره په پابندۍ سره موږ د مانځه کوشش وکړو د دې خیال ساتل پکار دي بل ټول نه غټه خبره چې زمونږ کمزوري راغه داره چې په روژه کې چې اکثر موږ دوه کسان یو ځای کېږو نو موږ د چا غیبت کوو یا چغلي دوه کسان جنګول شو یا ورانول شو یا غیبت کوو نو چې د خپل ژبې موږ په کنټرول کې وساتو ځکه دا خبره یاد ساتئ چې په روژه باندې الله تعالی اجر او ثواب ورکوي خو چې کله د روژې د آداب او خیال ونه ساتلی شي څنګه چې د خوراک نه روژې د اسکاک نه روژې دقه رنګې به انسان د ګناهونو نه به هم دی روژې نیسي چې غیبت دې به کې وکړو چغلي دې وکړه نو بعضې حدیث کې دا روایاتو کې دا هم راځي ستا روژه ماته شوه او ځکه بعضې علما وایي روژه دې داسې ماته شوه لکه ته چې پکې خوراک او څکلو کې چا په روژه کې غیبت وکړو پیش شا په چا پسې خبرې وکړې وایي د ده روژه داسې ماته شوه لکه دی چې خوراک او څکا وکړي دا روژه داسې ختمه شوه بهرحال زموږ د امام ابو حنیفه رحم الله د مسلک مطابق چې نفس د دغه غاړه آزاده شوه خو ثواب به دته نه حاصلېږي په روژه کې چې څومره اجر او ثواب دی هغه ثواب به دته هله حاصلېږي چې دی خپل له ژبې خیال وساتي او د ژبې خیال به داسې ساتلی کېږي چې حتی اوسه موږ کوشش وکړو چې موږ ذکر اسکار کوو په کثرت سره نبی علیه الصلاة والسلام دغه حدیث مبارک کې دا مو فرمایل در شعبان په آخري ورځ چې کوم تقریر کړلی چې تاسو څلور خبرې په دې کې ډېرې زیاتې کوئ څلور پای کې یو خبر لا اله الا الله لا اله الا الله دا په کثرت سره وایي د کلمې طیبې ذکر زیات کوئ او دویم چې استغفار زیات وایي د خپل ګناهونو بخشش غوښتل استغفار کول دا په کثرت سره کوئ او دوه څیزونه دا دي حضور علیه السلام فرمایي د جنت سوال ډېر زیات کوئ او د دوزخ نه پناه غواړئ پته نه لګي چې کم دعا قبلېږي بار بار ټوله میاشت کې چې الله د دوزخ د اور نه موږ بچ کړي اللهم اجرني من النار یا الله د دوزخ د اور نه موږ ته پناه نصیب کړي او د جنت سوال کول یو دعا قبول شي د الله تعالی په دربار کې هغه هم پوره د انسان لپاره ځکه د کوشش کول پکار چې موږ خپل ژبې په ذکر باندې قرآن مجید په دې میاشت کې نازل شوی دی اسیم د قرآن تلاوت کول پکار دي خو په کثرت سره خپل روټین جوړول چې یاره موږ د قرآن هغه تلاوت په دې میاشت کې زیات وکړو کم از کم دا دوه ختمونه خو د قرآن مجید حق دی چې هغه خو موږ په رمضان شریف کې وکړو که نه ټول کال کې دوه ختمونه کول د قرآن مجید چې دا په انسان باندې حق ته چې دی په کال کې دوه پیرې خامخا قرآن ختمې چا ویلې په ناظره باندې هغه ووایو که چا قرآن نه ویلی تش لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله خپل ژبه موږ په دې ذکر باندې عادت کو نو کوشش کوئ چې یاره دې باندې چونکې موږ دا اعلان خو به دا زیات امکان د روژې چې دی هغه د منګل د ورځ نه دی بله میاشت چې دی هغه کمت الله نو شاید چې د شعبان المعظم میاشت پوره شي نو د منګل د ورځې نه یعنې د 7 تاریخ نه زیات امکان د دې نه دی چې یاره 7 تاریخ نه میاشت ولیدی شي دا د پیر د ورځې نه هم دا شته چې یاره شاید امکان دغه هم شته چې میاشت ولیدی شوه نو بیا به د پیر د ورځې نیسو او که میاشت ونه لیدلی شوه چونکې موږ خو د حکومت سره خبره کوو رویت هلال کمیټي مثال چې دی هغه د قاضي وخت دی هغه چې څه فیصلو کړي د هغو اتباع پکار ده نو که هغو د پیر نه اعلان وکړو نو بیا به روژه د پیر نه خو زیات امکان د منګل نه دی که هغو د پیر نه اعلان ونه کړو نو بیا روژه نیول نه دي پکار ځکه کومه ورځ چې شکی وي نبی علیه الصلاة والسلام وایي د شکی ورځې روژه مه نیسه د شکی ورځې روژه چې ده دا مه نیسئ او من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د شک د ورځې روژه نیسي نبی علیه السلام وایي دی زما نافرماني کوي نو ښه خبره دا ده چې د شکی د ورځې روژه د پیر د ورځې که اعلان وشو نو روژه به نیسو که اعلان ونه شو نو بیا به روژه د منګل نه نیسو د پیر د ورځې نه روژې نیول چې دی هغه نه دي پکار هغه اعلان اوس څه کالي علماو خاص کر مفتی منیب الرحمن صاحب هغو دا کوشش شروع کړی دی چې یاره په دې ټول ملک کې زمونږ روژه او اختر د مختلفو علماو سره هغو ملاقات مذهبي امور سره او کوم وزیر چې د مذهبي امورو د هغه سره ملاقات وشو او مختلف چې یاره داسې زمونږ په دې ملک کې د اختر دې هم یو شي روژې دې هم یو شي او په دې کې رویت هلال کمیټي یو اتفاقي کمیټي ده د مختلف مسالکو والا د هغو علما په هغې کې ناست دي هغو نمایندګي کوي نو لهذا روژه دې هم یو شي اختر دې هم یو شي نو کوشش به کوو که د پیر د ورځې نه اعلان وشو نو بیا به روژه نیسو که اعلان ونه شو نو د شک په بنیاد باندې روژه نیول چې دي هغه نه دي پکار یاره کیدی شي چې شي
کېدې شي فرض ک بیا وروسته پته ولګي چې سړی بیا قضا راوګرځي خو په هر حال د شکې د ورځې روزي نیول چې هغه نه دي پکار د تراویح تلوسه کوشش وکړي چې خپل خپل جمعاتونو کې موږ په تراویح کې شرکت وکړو د الله تعالی د ذکر او د جبې نمازه پابندي وکړو الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه سنة چانے